د دې نه وروسته ابو طالب چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام تره و د ده سه مسلسل یره وه مسلسل خطره وه د دې سه ځکه د دې نه مخکې حالات یې لیدلي وو چې نبی علیه الصلاة والسلام د قتل منصوبې څو ځله جوړې شوې ابو جهل په نبی علیه السلام پسې دروند کاڼه راوایست او ګزاره پې کوو او واقع مخکې تېره شوې ده عقبه ابن ابي معیط راغله د نبی علیه الصلاة والسلام مری خفه کړو او په هغه د هغه د مرګ کوشش یې کړی و دغه شانتي عتیبه ابن ابي جهل چې د نبی علیه الصلاة والسلام د قتل تهیه کړو دا ټول واقعیات ابو طالب ته مخې ته و دا په دې یره کې و دا خبره صحیح وه چې کېدای شي اني ټایم دا کافر او دا ابو جهل او د نور مشران کفار چې کوم دین دا زما په وراره باندې حمله کولی شي مړ کولی شي بیا که حمزه رضی الله عنه مسلمان شوی دی که عمر رضی الله عنه مسلمان شوی دی نو زما وراره مړ کړي نو بیا څه وکړي مسلسل ورسه یره وه ابو طالب راولېږه د خپل خاندان د خپل جد اعلی عبد مناف چې کوم دوه زامنو چې یو هاشم دی یو مطلب د هغې د اولاد نه چې کوم دوه خاندانونه غټ غټ جوړ شوي وو هغه دواړه خاندانونه راجمع کړو او ورته وویل ګوره د اوسه پورې ما د خپل وراره حفاظت په خپله کوو او دا زمونږ وراره دی اگر چې مسلمانان نه وي خو زمونږ وراره دی که سبا زمونږ په دې وراره باندې حمله وکړي نو مسله مونږ او تاسو ته جوړېږي هغه عربي او کومه نسبي اهمیت شو نو په هغه بنا باندې ابو طالب دا خلک راجمع کړو بنو هاشم او بنو عبدالمطلب ویل له دې نه خو به دې وراره حفاظت مونږ ټول په جمع باندې کړو نو دا خلک یې راټول کړو خبره ورته وکړه او دا خلک ټول په دې خبره باندې متفق شو چې بالکل محمد دا زموږ وراره دی موږ به دې حفاظت ټول په جمع باندې کړو سوا د نبي علیه السلام د خپل تره د ابو طالب د ورور ابو لهب نه چې دا ظالم په دغه ټیم کې پاڅېد زه په دې کې نه یم ولاړ او د مشرکینو قریش د هغې سره میلاو شو د هغې ملګرتیا وکړه د مشرکینو سره یره پیدا شوه چېرې مسلمان ورځ په ورځ باندې زیاتېږي او خصوصا په دې څلورو هفتو کې تقریبا په دغه اخري څلورو هفتو کې یار دی نه په کمو ورځو کې دې ته یو لویه دچکه ورسېدله هغه دچکه وه چې عمر رضی الله تعالی عنه یو عظیم سپهسالار او عظیم بهادر انسان هغه مسلمان شو حمزه رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام تره د عظیم شخصیت و هغه مسلمان شو دیو د نبی علیه السلام څخه چې کوم سودابازي کوله عتبه ابن ربیعه یې لېږلی و هغه هم ناکام شوه سودابازي ونه شوه د نبی علیه الصلاة والسلام د قتل او دا ټولې منصوبې دیو جوړې کړې په هغه ټولو کې دیو ناکام شو نو دیو دې شل وکړو چې د خپل کفار د قریش دا خلک یې راجمع کړو وره اوس یې شل کوو چې د دې پیغمبر د قتلولو موږ یې منصوبه جوړو د دیو سره د قتلولو هغه منصوبه خو نه کېږي د دې خبر نه خو دوی مایوسه شو خو دیو سره مشوره یې وکړه چې دې شل کوو چې د دې دا کومه بنو هاشم بنو مطلب چې دیو دا کوم د یو بل سره کوم معاهده کړله ظاهره خبره چې دا مونته یو بلاک جوړ شو نو اوس به دې شل کوو چې دې دواړه خاندانونو سره موږ بالکل بایکاټ کوو بایکاټ اوس داسې کوو چې نه به دیو مړي ژوندي له ورځو نه به د دیو واده له ورځو نه به د دیو غم له ورځو نه به دیو سره ناسته پاسته کوو نه به ورسره خبرې کوو نه به ورسره اخیستل خرڅول کوو دا خبره دې وکړه او ابن قیم رحم الله را نقل کړي چې دیو یو صحیفه تیاره کړو دغه صحیفه ابن قیم رحم الله چې دا منصور ابن اکرمه دغه صحیفه لیکل وه او بعضې خلک وایي چې دا نظر ابن حارث لیکل وه خو صحیح خبره دا ده چې دا صحیفه لیکل وه بغیظ ابن عامر بن هاشم او ده دغه صحیفه ولیکله او نبی علیه السلام دې ته بیا خیرې کړې وه الله رب العالمین دغه الله سپیشل کړو دا صحیفه یوړه په بیت الله شریف کې ځوړنده په حرم شریف کې دا ځوړنده کړه او دا معاهده یې وکړه چې دوی سره بالکل مکمل زموږ بایکاټ دی په دې خبره باندې چې دوی د نبی علیه الصلاة والسلام مرسته کړله د هغه ملګرتیا یې کړله د هغې پورې به زموږ دا بایکاټ وي تر څو پورې چې ده مو تر خپلو راراواله کړی نه یې مونږ قتل کړی نه نو چې دا خبره کله وشوه او دا مشوره دوی وکړه نو دا بنو هاشم او بنو مطلب که مسلمانانو که کافرانو په نبی علیه السلام ایمان یې راوړی او که نه راوړی خو د نبی علیه السلام د خاندان خلک وو نو دا ټول لاړو په شیب ابي طالب دا یو وادي وه او په دغه ځای کې دا راجمع شو په هغې کې راګیر شو د هغې نه به دوی وتل نه او په دغه ځای کې دا راجمع و چې دا یې په سنګین حالت کې دوی زندګي تېروله ماشومانو زنانه وې مشرانو کشرانو سپین دروبي دا ټول دغلته راجمع و او دا یو سنګین حالت و په دوی باندې ځکه هغې څه خرڅول اخیستل نه کېده ناسته پاسته ورسره نه کېده نو دا خلک باید چې کله د عزتمند میاشتې به چې کوم وایي چې په هغې کې به جنګ حرام و محرمې میاشتې چې کوم وایي څلور میاشتې
د دې نه علاوه به دوی د دغه وعدې نه بهر ته نشو راوتلی په هغې کې به دننه اوسېدل چې دغه میاشتې به کله راغلې راغې سودا مودا به وکړه لاړه او بیا به هلته ناست او دومره سنګین د سختې حالت پرې راغلی او د لوږې حالت پرې راغی چې د زنانو د ماشومانو د اوازونه د وعدې نه بار به خلکو اورېدل اگر چې به دې دا کوم معاهده چې شوم په دې کې زنګ د قریشو نه هم په دې خبره باندې راضي نه و چې داسې یو معاهده دې وشي او دې خلکو ته چا سودا هم نشو رسولی هېڅ چا همدغه ته سودا نه وړله ځکه ګوره سودا له خو به دوی په خپله راوتلی نه شو د بار نه که قافلې راتلې د هغې نه به دوی اخیستی شوې خو هغه قافلې به دې قریشو ظالمان د دې ځګي ته به یې نه راپرېښودې او که چېرته به هغه راغلې نو په لارې کې به ترې هغې په دومره ګرانه باندې په ګران قیمت باندې به ترې سوداګانې اخیستي چې هغه به دیو ته که ورسېدو هم به دیو دومره بس نه رسېده چې هغه به دیو نه دغه سوداګانې اخیستې وې سوا د حکیم ابن حزام نه چې دا د نبي علیه صلات وسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها وراره و نو دا دیو سدن په دغه وعده کې نه و نو دی به پټ پټ د خپلې ترور له خدیجه رضی الله تعالی عنها نه کله کله غنم منم داسې نه به ولې لېږل یو ورځ دی روان دی خپلې ترور له سودا وړي غنم منم څیزې وړه ابوجهل ورسه ونښته په لارې کې ولید دا ولې وړې هغه ویې زه یې وړمه د یو بل څه ولجاو شو په دغه وخت کې ابوالبختري دا هم یو بل د قریشو مشر سړی و هغه ابوجهل ته یې پرېږده ولې تنګې نو بس هغه سودا یې له ورسوله بعضې خلکو به دیو له سوداګانې پټې پټې رسولې نوره بهرحال دیو په دغه ځای کې په ډېر زیات مشکلاتو کې ژوند تېراو بل طرف ته د ابوطالب سره دا غم و چې هسې نه و چې زموږ چې دا دننه کوم خلک راجمع شوي دي دا چېرته داسې ایجنسیانو والا نه وي چې زما وراره قتل کړي چا نه پیسې اخیستي اگر زموږ خاندان کې وي خو کېدای شي چا نه پیسې اخیستي زما وراره قتل کړي چېرته شهید یې نه کړي نو ته به داسې چل کوه مسلسل به اوسه یاره ډېر غم به اوسه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به د کېدو ټیم شو خلک به خپلو بسترو له لاړو نو دی ابوطالب به نبي علیه السلام ته ویل لاړ چې په هغه بستره کې ویده شه رسول الله به هلته لاړ څه به ملاستو چې کله به ټول خلک ویده شو نو ابوطالب به د دې وجې نه دا کار کاوه چې د خلکو ته پته ولګي چې پیغمبر په دغه ځای کې ویده دی بیا به چې کله دا خلک ټول ویده شو ابوطالب به یخو په خپله بستره کې بیا به یا خپل وراره یا به خپل زوی یا په خپله یا خپل خاندان یا خپل ورور څوک به راوسته نبي علیه السلام په بستره به سملاو او نبي علیه السلام ته لاړ شه تر هغه په بستره باندې سملا هسې نه چې شپې څوک راشي نبي علیه السلام دلته قتل نه کړي دا هغې احتیاطي تدابیر و رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ملګري مسلمانان چې کوم وو دا به د دې حالاتو باوجود چې کله به د حج ورځې رالې نو دوی به حج لته هلته بیا کم قافلې به چې راغلي کم د بار نه به خلک راغلو هغې ته د اسلام دعوت ورکاو سره د ډېرې سخت او د ډېر مشکلاتو نه او دې ابولهب ظالم چې کومه په دغه وخت کې کوم سرګرمیان وي د نبي علیه السلام کوم انسلټ او کوم بېعزتي به یې کوله په رسول الله پسې به روان او خلکو ته دا دروغ وایي دا مجنون دی ځان زما وراره دی لیونی شوی دی خپل دین یې پرېښی دی په دې خبرو پسې به د نبي علیه السلام پسې وروسته ګرځېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعوت چلاو په دغه خلکو کې د دې باوجود چې نبي علیه السلام په یو واده کې او د هغه ملګري په یو واده کې او د هغه خاندان په یو ځای کې راجمع و په هغه ځای کې ګیر و